امام احمد ابن حنبل رحم الله چې وفات شو، امام اهل السنه والجماعه سلور امامانو کې اخیرنی امام دی او د څومره زرګونو لکونو احادیثو حافظ دی، د جرح او تعدیل امام دی. نو د سره په خوا کې محله کې یو لوهارو هغه وفات شو. نو یو شاګرد خوب کې ګوري چې امام احمد رحم الله په کوم جنت کې دی، هغه لوهارم ورسره په هغې جنت کې دی. نو دی په چکر کې واقع شو چې زما د استاد خو ټول عمر جیلونه تیر کړي، تکلیفونه یې تیر کړي، د حدیثو خدمت یې کړی، دا لوهار ورسره څنګه په جنت کې یو ځای دی. نو د هغه کور دی مجبوره شو د خوب لیدو نه پس کور ته راغی. خوب څه دلیل شرعي نه وي خو یو بشارت او خوشخبری وي. نو دروازه وټکوله، دروازې نه دننه زنانه ورته وایي څوک یې وي؟ زه راغلی ستا د خاوند به څه کول؟ دا ورته هغو ټولو خلکو نه معلوم دی، ټوله ورځ به اوسپنې ټکولې، تودولې به یې د لوهارۍ کار یې کولو. دی را روان شو، مسله یې حل نه شوه. ښځې ورته د هغه بیبي ورته پردې نه آواز ورکوي دا مخامخ کور ښکاري. دی ورته یې دا د امام احمد رحم الله کور. دی علماو ګوره درس و تدریس هم کړی او ټوله شپې جړلي دي. و امام صاحب به چې د درس و تدریس نه فارغ شو ټوله شپه به ولاړو او قرآن به یې لوستو، جړل به یې. زما دا خاوند به په خپل غولي او صحن کې ناست و، ده به هم جړل، قرآن نه ورتلو. وی کاش چې د امام صاحب غوندې مالم قرآن یاد وی او زه د خپل خالق مالک مخې له داسې ولاړ وی. څه پوه شوئ په خبره؟ قرآن یاد نه دی خو قرآن والا تمنا ارمان کوي. الله ورسره کوم ځای یو ځای کو؟ جنت کې ورسره یو ځای کو.